کور کې واده دی سره واده دی او تا ته بچي ووایي یا تا ته وایي نه خو ته پې پوه شې ځکه چې اوس خو بچي پلار ته وایي نه اوس خو بچي پلاران دي څه دي اوس خو بچي پلاران دي او هغو دا لوبه جوړه کړي چې مونږ به څه کوو مس مردان به راوړو چې شی او دغلته یاره خو زه به څه ویم نه راوړې ده راوستې وه که راوستې و راغلی وه که راغلی و په دې شي زه اوس پوه نه یم چې هغه راغلی و که راغلی و په دې زه نه پوهېږم راغلی وه که راغلی و ښه د دې به دې منځ کې چا پکې ویلو چېرې د دې مولوي صاحب به څه کړي وی که نه چې د ایمان پته لګېدلې وی څه د ده ایمان زما د ایمان پته دلته لګي که نه څه زما په جنازه کې هم پته لګي زما په واده کې هم پته لګي الله چې راته کومه ډیوټي والا کړې د ایمان مې پکې څنګه مضبوط دی اخوا دې خوځګونو باندې مې بریک لګي زما ایمان خټیټ دی البته ته چې کم ایمان وې نو چرې د یو عالم به دې ولو باندې سټار ولګېده زما د ذلي ډي سی او ډي فی او شو زه به تا ته وایم ته صرف یو سیډي یا رباب په چکدرې به دې پول لا واړوه بیا به زموږ د ایمان پته ولګي د دله بچیه بې غیرته شرم هم نه درځي تا کې لږه حیا وې تا به کډړاګان ته لا ځان ته پښتون مې شرم هم نه درځي بې حیا ستا پلار نیکم بې حیا او زه پېژنم سړی چې ډمې ګړی یا څه سړی سړی چې ګډړاګان ګړی یا څه سړی نو چې کله داسې مطالبه وشي نو بیا به ته څه کې اوس شریعت والا مینه ده اوس محمد رسول الله منع کړې ده اوس رب کریم د دې نه د سایډ کېدو د اعراض کېدو حکم جاری کړی دی اوس په ستا دلته مینې پته لګي چې ته د رب سره مینه کې ته د محمد رسول الله سره مینه کې او که نه ته د اولاد او ته د رونو د ترونو د ښځې زړه نه اچې څه ته د هغوی زړه نه اچې نو مینه په کوم ځای کې پته لګي